ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن حديث كتاب الله، فإن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر، صدق الله خالقنا العلي العظيم. در الشريف واسأل اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد صنادي فاكر ذقالهم الله جل جلاله عم نواله فقرآن عظيم فاكر هر عبادت سموجه کو ده هغه عبادت تفصیل وجه تصدیق ابتدا شروع مطلب پیدا ټوټل ترتیب الله جل ذکر کړی. بعض الله جل جلاله صراحتا ذکر کړي، یعنی پر واضح ذکر کړي. بعض الله جل جلاله ته اشاره کړي چې داسې عبادت وکړي، داسې کار وکړي، داسې وکړي، داسې وکړي. تیره جمعه څخه یو بحث یو خبره مو را شروع کړې ده. ابراهیم علیه السلام څوک و هغه خبره اوس، پیدایش یې څنګه و هغه خبره اوس، په کومو باچاهانو څو باچاهانو هغه په کوم منځ کې دی را ژوندی شي را لوی شي غټ شي، بیا په کوم غار کې دی لوی شي تر څو عمر ورسېدی، په دا خبره اوس. نن ابراهیم علیه السلام داسې مختصر نور تعریف وکړو، مخته به خبره بیا په حج بیا انشاءالله الرحمن په اختیارانو کې خبره شروع. ابراهیم علیه السلام چې څه ټیم د اوو کلو چې دی له غاره راووتی. دنیا دا ژوند دی، زندګي ده، ابتدا ده، ټوټل دنیا جوړ دی، بچی دی، روان دی، مخلوق دی. اوه کاله پورې ابراهیم علیه السلام نه د خپله غاره نه دی راوتلی. دا یو ورځ مور ورته راغله، خالي مور خبر ده چې په دا غار کې ابراهیم بل څوک نسته. مور ورته راغله او مور ته وویل چې ای مرجانې ستا تر نامه قربان سم، ستا تر سترګو تر سرو تر هر څه قربان سم، دغه حال راکړه. ستا خدای څوک دی، ته خالق دی څوک دی، ستا مالک څوک دی، رازق څوک دی، چا ته عبادت کوي، څوک دی معبود پیدا کړی، څوک معبود ګرځولی. مور ورته ویل ستا پلار زما میړه هغه زما خدای و ما ته مړی ورچوي اوبه ډوډۍ شانه کوي، عزت را کړی. او زما د پلار خدای څوک دی، آزر خدای څوک دی، او د آزر خدای بادشاه نمرود دی. د نمرود خدای څوک دی، او سپوږمۍ او ستوري دي. او د سپوږمۍ خدای څوک دی، ستوري څوک دی. مور بېبې داسې حیران پاتې ستا د زوی څه پوښتنې کوي له ما. نو راله کور ته راله هغه رقم را ولاړه سو، بې جواب را ولاړه سو، لاړه کور ته ولاړه. کور ته لاړه دا ټول حالات ترتیب یې خپل خاوند ته دا رقم کښېږدلی چې نن هغه زما او ستا زوی چې ما ته په غار کې پټ کړی دی، هغه زوی نن ما دا پوښتنې وکړي. حضر ورته ویلې چې واقعتا دغه هلک به د نمرود بادشي ختموي، دا د نمرود په خلاف راپورته سوی دی. بیا مختصر لوی واقع بیا آخر کې مختصر بله واقع. بله ورځ ابراهیم علیه السلام رالی خپل کور ته رالی، مور دی پلار دی کلی دی کور دی ټول خبر سو، زوی دی زندګي دی روانه. عربو کې دوه رواج ول، یو دا رواج وي
یو سړی دی مور پلار یې نشته مسافر دی لاغله 5 کیلو څخه راغلی دی 2 میاشتې 3 میاشتې 4 میاشتې سفر دی دا سړی دلته راغلی دی عربو کې دا رواج و دغه سړي ته ویلی ول ته زما زوی یې زیاته سپین ږیري به ورته وویل زیاته شرم ورک سو حیا ورک سو دا رقم زوی مې سو لکه بقاعده چې د خپل کور ودان څخه حلال زوی پیدا یا به یو سړي وویلی ول ته زما ورور یې هم عمر به ویل په عمرو کې به سره برابر عمر سره برابر ته زما ورور یې له ما سره اوسېږه بیا به داسې ژوند به دا کور کې ورسره کولی لکه بقاعده چې له یوه مور پلاره پیدا وي روایتو کې راځي ابراهیم علیه السلام په حقیقتن کې د مور پلاره ښځو یو خو له ویره خلکو دا پټه وله چې دا دوی د خوځښت پیدا کړ دی ساتلی بیا چې واقع روانه وه یو وخت د نمرود په بادشاهي کې یو ورځ معلوم کړی وه چې په دا ورځ به موږ خپل یو تهوار یو اختر یو د خوشحالۍ ورځ به معلومو بیا خپل عبادت لپاره دا ټوله قوم لاړل عبادت یې وکړی پلار ابراهیم ته ویلې چې ابراهیم زوی راځه له ما سره لاړ شه ابراهیم علیه السلام دا رقم ستورو ته وکتل بېرته یې پلار ته وکتل آتیک علم النجوم چې نن سبا په جادوګرانو په کوټګرو په نورو مدخورو کې زیات دا شی بالکل په اسلام کې نشته په دې واقع کې په دې خبره کې یو مسله راغله مسله به هم درته بیان دا شی په اسلام کې نشته چې زما ستوري له ما سره برابر نه دی ځکه مې ژوند خراب دی استغفر الله دا شی په اسلام کې نشته لاس ته وګوره په لاس کې معلوم کې ستا ژوند خراب دی دا هغه علم دی چې کوم ټیم پیغمبر علیه السلام دنیا ته نو راغلی د دغه پیغمبر علیه السلام څخه مخته دا علمونه په دنیا کې زده دی زما لاس وګوره زما ستوری وګوره زما غمی وګوره زما پلانه شی وګوره دا نه معلومیږي علم غیب صرف الله ته دی یو انسان ته الله نه دی ورکړی پیغمبر د خدای سره به په مړی باندې منافق دشمن ورسره ناست په مړی دسترخوان باندې ورته په نوم باندې زما دشمن جبرائیل امین الله ورته راولېږي ول ګوره دا نړۍ ستا دشمن دی خیال ورسره کړه داسې مسلمانانو د خبرې خیال ساتي بیا علم نجوم ځکه ډېر زیات دی ابراهیم علیه السلام له چم وکړی چې دوی سر خلاص یې هغه ټینګ به چاته به دی زه سفر کوم دا پلانې کړي دا به داسې اسمان نه وکتل ول بس زه ورسم مر برابر روان دی ولاړ بیا به ته مرغۍ ناسته وله اولا ډبرې ته مرغۍ ته ډبره وغورځو ابه ډبره وغورځو مرغۍ به والوتله خپلې طریقې موږ الحمدلله نه دي زده هغه مې وکتله ول بس ستا سفر خراب دی نه بځې دا یو علم دا یو پوه په هغه عرب په جاهلیت کې چې دا خبر ابراهیم علیه السلام داسې وکړه داسې چم نو پلار یې سر خلاص و چې زوی زموږ په علم کې دی زوی زموږ له خوا دی زوی د نمرود له خوا دی زموږ دشمن نه دی نو پلار و مور و قریبان دوستان بچان ټول ولاړو غیب سو لاړو ته لاړو تهوار ته لاړو هغه اختر جوړولو ته لاړو خوشحالۍ ورسته لاړو ابراهیم نه خدای راغی دلې راغلی په خپل دغه کې په بتخانې ته رانوتې ټوټل بتان الله امر ورته وکړ مات یې کړ ټوټل مات ټول یې مات کړ اخري سې متولې الله امر ورته وکړ مه متوه دغه تبر دغه ستا کلاړي دا په اوږه باندې ورکښېږي دغه تبر او دا بت شیطان لیونی شو له دغه ځای لاړې هلته ځان ورورسولی سپین ږیری سړی له ځانه جوړ کړی خړ په پړ په خاوره کې کړ په دا خاوره کې ځان دورې ونغړه څه کیسه د وروره خدایانه ټوله مړه کړه هلې خدایانه ټوله مړه کړه ټولو قوم منډه راوایي چې اوښانو اسانو ته ځانونه رسول دا پخوا به دلته خلک ولاړ هلته به یو ځای اوښان درولل چې اوښان وځلې به ځان ورسول اوښانو ته الله جل جلاله داسې الله طاقت ورکړي پړې پرې کړل د خلکو ځانونه منډه کړ ځین لاړ دغه انسانانو په پښو منډه راوله تر د دې سره رسېدل ابراهیم علیه السلام ټولو ته کار ورکړی ماسې د یو بت چې څه ډېر شک راغلی پر ابراهیم علیه السلام د نمرود بچي ته نمرود سوالونه جوابونه یې شروع کړل حتی کې نمرود ناکام شو غرق شو باب راست خپل قول خبره کې دته بیا د سزا قول معتبر شي د سزا خبره هم شیطان دا جواب او اور بلکې اور ته روغرځاس بیا اور بل شي کیسه سو غلطه واکله بیا اور ته ټال ته بیا ټال تللی
لس غړي شي ته راولې پرشتو دا ټال نیولې درې واره مشورې درې واره انسان په شکل کې شي دا راغلی دته یو بل مسله ده واقعا خبرې په دغه باندې خوند اخیستل دا اسلام نه دی دا دین نه دی لو واقع زخم مسلې ځان ته معلومول دین ځان ته معلومول دا اسلام درې واره شیطان د انسان په شکل کې راغلی اوس انسان د شیطان د انسان په شکل کې تلس کې نشته بالکل تلس دوی مسلمانان سره جوړیش شیطان بل انسان د شیطان په شکل سم انسان شیطان سره ته په پرونه جوړاسي غلطه بولیانه پر کې مسلمانانو سودار خلک دوه مسلمانانو دوستي قرابت خدای دا مسلمان دغه انسان تر د شیطان په صورت کې دا انسان سره خطي دغه انسان ته بذات خود انساني شیطان ویل کیږي دا الله جل جلاله دا سخت سزا ورکوي چې تر کفارو په جهنم کې د کفارو چې کوم مقام درجه منزل قدر دی تر هغه به وړاندې چې درک الاسفل من النار تر اسفل من النار کې به دا خلک وسوځي دا خبریات ساتاس مسلمانان کې چې غوري یو بل ته به خبر رسونه یو بل مسلمان جګونه دا د اسلام د مسلمان د ایمان علامه نه ده دا د بې ایمان او د بې مسلمان انسان دا کار کوي دا د شیطان کار شیطان څوک دی تر ټولو له صفو مردود انسان مردود شي اوس لنډه تن بیا ابراهیم علیه السلام ته الله امر وکړی سل کاله عمر پرو د ابراهیم علیه السلام سپینه ژیره بدن کې څه نو څه طاقت پاتې څه ځن ختم ځواني سره تېروله سپینه ژیره د ابراهیم علیه السلام څخه علما کرام فرمایي څومره انسانان مخته تېر شوي تر ادمه پورې له ادم ونیسه بیا تر ابراهیم علیه السلام پورې په دغو انسانانو کې سپینه ویښته پر انسان کې نه ولی سپینه ژیره په چا کې نه وله سپین ویښته په ژیره کې نه ناتلی دا ژیره کې سپین ویښته راتل دا هم د ابراهیم علیه السلام ته الله یو معجزه ورکړې وه یو عزت یو مقام سپین ویښته یو غټ عزت دی یو غټ مقام چې الله انسان ورکوي الله وایي چې کوم انسان پوره ګناهګار وي بیا په توره ژیره کې یا په ژیره خریلي کې الله وایي زما حضور ته راسي زه نه ځئ شرمېږم سخت سوالونه جوابونه زه کوم هر حساب سوال جواب جلا زم غواړم چې کوم انسان پر ژبه باندې سپین ویښته الله وایي ما ته شرم و حیا ځینې راځي دا پوښتنه جواب کم ځینې کوم اساني پر راولم اساني پر راولم مسلمانانو له دغه سره بله مسله راغله مین مجلس ته چې زموږ په معاشره کې د آدابو یو بستر ټوله سوی د مسلمانانو قدر ټول سوی سپک نامه باندې ویل کېږي په بدر چوپ نامه موږ ورته وایو په ژیره باندې هم پسخند و خصوصا په هغو مسلمانانو باندې هم پسخند و چې کوم په سپینه ژیره ما ورته په معاشره کې ژوندي نو دغه قدر فرض دی پر موږ واجب دی فرض دی مسلمانه بیا ابراهیم علیه السلام له هغه زمانې بعد الله جل جلاله 100 کلو بعد یو زوی ورته ورکړی 100 کلو بعد جبرائیل ورته راغلی ویل ابراهیم تا ته به الله جل جلاله یو زوی درکوي ابراهیم علیه السلام پاس په سپینه ژیره په کمزوري بدن ما له به څنګه زوی راکړي الله ویل دا زما کار دی زما په کارو کې ستاسې سر نه خلاصېږي زما په مجلسو کې سر نه خلاصېږي تاسې خالص ژوند کوئ او ما ته لبیک لبیک کوئ چې خدایه بالکل ته په دا کار ښه پوهېږې خدای ستا خوښ دا کار ته وکړه خدای زما به کې خیر دا کار ته وکړه نو زوی ورغلی اسماعیل علیه السلام اسماعیل علیه السلام الله پیدا کوي بیا هجرت وسي سفرونه وسول بیا راغلی مکې مکرمې ته چې مکې مکرمې ته خدای راوستلی دی راوستی بیا هغه بعد بل نور واقعه بیا پر روان جو مبینو اوس ما یو څو آیاتونه د قرآن مجید په شروع کې ویل الله وایي والفجر زما د قسم په سهار سره وليالي العشر زما د قسم په لس شپو سره لس شپې کومې شي دا خبره معلوم کاست نن به په پاکستان کې نن د لوی اختر د میاشتې سپوږمۍ به نن انشاءالله ښکاره سي ولې په عربستانو کې مارون اعلان وشي ښکاره سو له دغو لس شپو باندې په دغو لس شپو الله قسم وخوړی وليال عشر زما د قسم په دغو لس شپو باندې اوس څه یې وخوړل دا ډېر د برکت ورځې دي کوم انسانان چې دا وایي چې ما ته حج نه سو نصیب
یا فقیر یم یا ملنګ یم یا مې تقدیر نصب یا هر څه لرم هغه انسانان دي له نن څخه خپل نوکان ویشتان هولیه او خوی سیستم دا رقم نظام جوړ کړي چې د بعد د نوکان نه پرې کوي ویشتان نه پرې کوي دا صرف یو مشابهت دی له حاجانو سره اجان صاحبان چې کوم باج کړي هغه بل دې ورځ څخه بعد خپل ویشتان نوکان دا بالکل نه پرې کوي دا انسانان کوم دته عمل دا وکړي الله جل جلاله هغه ثواب ورته نصیب کو دی ته یو دوم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دغه روزي دومره محبوبه ولې چې هیڅ کله په ټول عمر کې چې دا حج پر سوی دی بیا هغه د حج پر سوی بیا روزي باندې دغه شپې روزي الله تعالی بیا پیغمبر سم نه دی لکړي لنن زخه لنن ما شام زخه روان ما شام زخه تاسو ټول روزو ته ابتدا فرض نه ده چې خامخا الله سې پنځه باندې سي دوه باندې سي درې باندې یو دی ویني ولم سي دوی دی ویني ولم سي درې دی ویني ولم سي په دغه شپو کې تاسو استغفار ورته ډیر کوي استغفر الله استغفر الله استغفر الله ولې اجان ټول رسیدلی دي اته د چکر وي الله وایي چې زما بنده وایي لبیک الله وایي زه لس ورته یم وسعدیک څه وایه څه وایه وما ته وایه چې دا بندګان دته استغفار وایي اته لبیک لبیک کېږي بیا پر ټول عمر باندې پر مسلمان باندې ظالم بادشاه نه مسلط کېږي دا یو غټه نکته ده چې ما نوره ما اورېدله چې هغه استغفار ورته شروع وي دغه مسلمانان په استغفار په توبه باندې اخته هغه مسلمانانو ته په لبیک لبیک اخته پر دغه مسلمانانو باندې کله اسکره د خدای عذاب نشي را کرونا رااله کاختي رااله او په کمیسوي بارانونه نستا پلانه نستا سمندرونه رااله انسانانو یو دا عذاب نه نو دغه عذابونه مسلمانان په امانه او بل خصوصا من خصوص چې ستم د استغفار ور په کوم کې زیاتې الله جل جلاله په کوم انداز رحمت کوي چې په کوم کې اتفاق اتحاد وي من محبت وي شفقت وي مسلمانانو اصل شی اسلام کې دین نو مشتا مين راشي اتفاق راشي اتحاد راشي شفقت راشي صله رحم راشي چې کوم نشان په انسان کې نه کغه په کعبه کې په سجده باندې 24 غنټه پروت یم الله ته سجده نه ده کار او بل مسلمانانو ورونو هر انسان پر کوم تیر جمعه کې څو د څو مسلې ویلې چې پر کوم انسان باندې اختر فرض هغه مسلمان خصوصا اختر پر ځان فرض کې خامخا دی وکي نه دی پاته کوي سستی دی نه کوي شیطان غلبه باندې زیاتې شي نو کوم اختر وکي سن اختر وکي علماء کرام فرمایي چې پیغمبر اسلام فرمایي حدیث شریف ته پیغمبر وایي تاسو څه د شپږ میاشت مړی مال د شپږ میاشت اوشتي پرانه اوشتي یو شپه اوشتي مسید اوس یې مال دیو کاز اوشتي غټ مال تر 2 کلو اوشتي دا عمره نه څنګه بل به څنګه ودا کو داسې حیوان بکې چې ستا په قدر مطابق دا لازم نه ده چې ستا وس د 15 شروع والا حیوان وي او ته خامخا لازم نه 50 والا نه بیا خپل وس مطابق حیوان حلال کا کڅم له تاسو څومره وس یغونه وک دوم داسې قرباني بکې چې هغه عضو ویل کېږي د ازما لاس تر دغه ځای پورې دغه یو عضو وای دا لاس تر دغه ځای یو عضو ده دا پښه تر دغه ځای یو عضو ده دا بدن مې یو عضو ده دا سر مې یو عضو ده دوی سترګې یو عضو ده خوله یو عضو ده دته عضو وای کوم عضو چې 3% شلوي خراب وي خوږي ګوډي مات هغه حیوان ما اخی سره ده کانه بخله کې دانې خطر دي خراب د ټوټل بدن خراب دومره مرزمن دي د علالیدا وزیر ته په خپل پلاس کې شي داسې حیوانان مکوي چې پاغه کې عیب وي علت وي دا مکواس بل خصوصا بل مسله تاج سټم قرباني کواس چې مسلمانان او اتفاق سره کوي یعنی په غټ بوده کې او وخت راځي سره کوي پښنی کې یو په غټ کې او کسان ځای او کسان مسنګ کسان سره ګډیش داس انسان چې هغه انسان په بل انسان خبره چې دا انسان په شراب په قتل باندې
دا انسان په ظلم باندې په جبر باندې دا انسان په رشوت باندې دا انسان په سود باندې په دغه عمدن نه ګټلې ګټې د دغه شان نه سود نه کړي د زنا کاروبار نه شراب خوري نه بل داسې کار نه چې هغه عمدن چې په کوم شي ته ګټې هغه ګټه و بل مسلمان ته ضرر رسي ضرر چی شي ظلم بل مسلمان ته ضرر دی قبضه بل مسلمان ته ضرر دی سود بل مسلمان ته ضرر دی یو د مسلمان زناکاری بل شي هغه بل مسلمان ته ضرر دی په دې ضرر په شي ګټه کول دا مسلمان په خپل اختر کې مګړ واس بل پیغمبر د خدای وایي پیغمبر علیه السلام فرمایي مسلمانانو و چې کوم انسان زما په دغه اختر کې چې الله باندې واجب کړی باندې فرض کړی او د ځان پر واچي ځان پټ کې پیغمبر علیه السلام فرمایي د اختر فرض منزل نه راځي انا مشتر نه دی دا د مصطفی ته نه راځي د هیڅ ضرورت نشته الله حضور مسلمانانو ورونو په دغه شان کې ډېر خیال سات احتیاط کواس او بل خصوصا بل مسله چې کوم انسانان د بازار خلک د کیلو والا سره اختر ګټ اختر کې او قرباني نه یو بازار کې پروت ورور په کلی کې پروت یا بابا وادي په کې ګټ اخلي بازار کلی والا خلک سهار چې خپل فرض منځو کې زیاته د اختر جایز خپل اختر بلل بازار خلک باندې به ادغام مسکي بیا به اختر لاله ډېر انسانان د تناسي او اته اختر لاله کړي عادت خپل منځ نه کړي دغه مسلمان اختر نه دي دوباره بسم الله سره خپل اختر کې دا مسلې بس پر دغه ځای نور بیا ان شاء الله روان جمع باس پر کو اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين دعوانا من الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه الذين خلاص العرب العرباء اللهم اعز الاسلام والمسلمين واسر جيوش احمد اجعلنا منهم واختر الكفر واليهود والنصارى ومن على اللهم شتت شمل الله فرق جمرهم اللهم دمر ديارهم اللهم دمر اخبارهم صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم